بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم ومدد على قيديو مشاران ومزول يقينا زجدا بسير سرعان استاذ دامین محبت کو وقت قرآن مجید سراو دا دمرا گرن شمیر کی مشاران بدغنی مشبکی دا قرآن درستا شدی من ناس کولی دنو یقینا سمازدید دا دیر زیاد فرحت و سرور و خوشحالی ملوشم دا اللہ نمو دعا کوئی چا اللہ رب کریم استاذ نور مینه او محبت د قرآن مجید سره سیوا کی. زما محترمو قرآن مجید چې کوم مقصد د بار را لاله دی یقینا هغه مقصد هغه د قرآن مجید په مضامینو باندې عمل کول او قرآن کی چې الله رب کریم موتا ته صفای نو بخپل روزمره زندگی کې هغه راوستل د دې قرآن مجید نزول له امت ته د دغه کار د پاره شوی او الله رب کریم فرمای کتاب انزلناه الیک مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا کتاب دے داسی کتاب دے انزلناه الیک پیغمبر چې تاسو ته را لېږلی دی مبارک د برکت تړک کتاب دی او د څه دپاره دی لیدبروا آیاتي چې د دې په آیاتو کې تاسو اور خوض وکړئ سوچ پکې وکړئ چې زموږ رب په دې قرآن مجید کې زموږ نه څه غواړي وليتذكر اولو الالباب او کوم چې د عقل خاوندانان دي د قرآن مجید د نصیحت ونیسي کومې د نصیحت خبرې نو هغه نصیحت خبرو باندې دې عمل وکړي او خپله زندګي په قرآن مجید برابر کړي. په ابتدا کې الله رب کریم چې کله قرآن مجید شروع کیږي په دویم سورت کې سوره بقره کې الله رب کریم فرمایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا د متقینو لپاره هادي کتاب دی او راهنمایي کوونکی دی او د دې مضمون جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوږ حدیث مبارکه کې بیان کړی دی انی ترکت فیکم امرین فتاسو کې مې دوه څیزونه پرېښودي دي لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنتي یا په یو روایت کې وعترتي یو د الله کتاب یو زما سنت دا دواړو باندې چې منګولې کلکې ولګولې نو تاسو به خپل هدف ته ورسئ. نو محترمو قرآن مجید هر یو آیت د عبرونه او د نصیحتونو نه ډک دی خو ویونکي محترم وکړه شیخ الهند رحمه الله او شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مددی رحمه الله چې کله د مالټې په جیل کې قید و کله چې د هغې رهایي وشو 4 کاله پس
شیخ الهند رحمه الله په مجلس کې وفرمایل چې ما دا څلور کاله سوچ کوم چې د مسلمانانو عروج او ترقي به څنګه راشي. مسلمانان په تنزل کې روان دي، لکه نن سبا موږ ګورو چې په فلسطین کې مسلمانان د کافرانو د ظلم نه زار او قطار جوړي، ماشومان یتیمانان زنانې کونډې کړې، بیوای کړې، او دومره یو لوی اسلامي نړۍ د اسلامي دنیا ده یو اواز نه اوچتوي او بیا مددګارې د هغې مظالمو ته پرېښي. نو مسلمانان ډېر په تنزل کې روان دي. نو هغه وخت کې حضرت فرمایلي چې ما دا څلور کاله په دې باندې سوچ کوم چې ترقي به د مسلمانانو څنګه راځي. څلور کاله د سوچ او فکر نه پس زما په دوه خبرو باندې ذهن ورسېده او دوه خبرو ته زه ورسېدم. یو دا دی چې د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پکار دی، چې دا ګروپ بندي نه وي، تشدد تفریق نه وي، مسلمانان یکجان شي، یو موټی شي. او دویم امر هغه دا دی چې د قرآن درسونه هر ځای کې عام شي، په هر مسجد، په هره محله کې، په هر علاقه کې د قرآن مجید درس عام شي. نو د قرآن مجید داسې یو هادي کتاب دی چې د دې درس په کوم ځای کې کېږي، نو که یو ورځ نه وي، بله ورځ نه وي، بله ورځ نه وي، نو خامخا به په لاره باندې تېرېدونکي او د محلې کس خامخا یو ورځ درس کې کېني. او چې کله دا مذهب اوسه کله د قرآن مجید د درس په وخت کې الله رب کریم رحمتونه او سکینه نازلوي، نو بیا به د دې مجالسو نه دی نه پاڅي. نو چې کله دې مجالسو کې کېني د قرآن خو هادي کتاب دی، نو ظاهره خبره ده دی به سمه لار بیا مومي او په دې سمه لار په نیغه لار باندې به روان شي، د هدایت به مقدر شي. نو د دې د وجې نه محترمو د دې درس لکه څنګه چې حافظ صاحب محترم شروع کړی دی، الله دې نور هم دې ته ترقي ورکړي، علومو کې دې برکت واشي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده او الله دې ستاسو د مشرانو او کشرانو عمرونو کې برکات واشي. قرآن مجید کې ګڼ شی مضامین ذکر شوي دي. په قرآن مجید درې اهم مضامین، یو د توحید مسله قرآن مجید کې ذکر کېږي، د الله د وحدانیت، قل هو الله احد الله الصمد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. ګڼو ځایونو کې په هره صفحه باندې د الله رب کریم د یکتایۍ او د توحید تذکره ده، چې الله رب کریم په وحده لا شریک باندې د هغې سره به څوک شریک نه مني. او دویمه د قرآن مجید د معاد مضمون بیانوي چې د مرګ نه پس به بیا د عقاب د جزا سزا دپاره به ستا ژوندون کېږي او ته به حشر کې راوچتېږي. یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون ان لبثتم الا عشرا. مجرمان به په دغه ورځ باندې راپورته کړی شي، د هر مسلمان به بعثت کېږي، راپورته کېږي به بعض بعد الموت. حق دی د عقیده د زموږ د مسلمانانو. بعضې خلک یې منکري، انکار یې کوي، وایي بس یې مړ شو نو نور بیا پورته کېدل نشته دی، به هر صورت. درېیمه مسله دلته قرآن مجید کې چې مضمون ذکر کوي هغه د رسالت، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت بر حق دی. مشرکینو خو د الله د وجود نه انکار نه کوو. قرآن مجید د هغې مضمون بیان کړی دی، تذکره کړی دی، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. کله دې مشرکین مکو نه ته تپوس وکړي پیغمبره اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړي دي؟ لیقولن الله، نو دوی به وایي چې الله پیدا کړي. نو هغې د الله د وجود نه انکار نه کوو، الله یې مانا. خو د نبي علیه السلام د رسالت او د نبوت د منکرین چې نبی علیه السلام زموږ د ګاونډ سړی دی، زموږ په معاشره کې د دې پیدایش سړی دی، او زموږ سره چې کوم دی په بازارونو کې ګرځي، زموږ په شان خوراک کوي، زموږ په شان چې کوم دی معاملات کوي، نو داسې سړی څنګه د الله پیغمبر کېدی شي؟ او الله رب کریم د دې مضمون بیان کړی دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. او د مکی مشرکینو به وایي
عجیبه خبره ده چې دا رسول په بازارونو کې زموږ سره ګرځي او خوراک هم کوي او بیا رسول دی، موږ داسې رسول نه منو. فرشتې دې راشي موږ ته دې ووایي چې دا د الله رسول دی، نو بیا به ووایو او یا د الله په خپله موږ ته ښکاره شي چې موږ یې عیانا ووایو، نو بیا به موږ ومنو چې دا د الله رسول دی. دې به قسمه قسم حربې استعمالو، ولې د نبي علیه الصلاة والسلام د رسالت انکار به کوو. ما قبل کې سوره فرقان کې مخکې ځایونو کې د هغې تذکره شته. دا ما قبل آیات تاسو ویلی دی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. نو دا د ما قبل شبهې جواب دی هغې ته. او بله شبهه هم دی دا کوله چې موږ ته د فرشتې راشي، د فرشتو په خوله د الله رب کریم موږ ته وایي چې آو دا زما رسول دی، د دې اتباع وکړي، نو موږ به اتباع وکړو. او یا دې داسې وکړي چې موږ ته د رب ځان وښیي او موږ ته د دې خبر راکړي چې دا زما پیغمبر دی، د دې اتباع وکړي، نو بیا به موږ اتباع وکړو. دا دوه خبرې به دې کولې. الله رب کریم د دې په جواب کې د دې شوبې د رد لپاره دغه آیت مبارکه نازل کو، فرمایل وقال الذين لا يرجون لقاءنا. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پر حق دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا بر حق دی او دا عقیده حق او سچ عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین دی، اخیرنی نبی دی د دې امت. ګڼو روایتونو کې او ګڼو آیاتونو مبارکو کې د هغې تذکره شته. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دا ستاسو رسول دا خاتم النبیین دی، د دې نه پس بل نبي نشته. او مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمه الله هغې فرمایلی دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ختم نبوت دا مسله دا د قرآن مجید د لومړنو آیاتونو نه ثابت ده. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. رستو الله رب کریم فرمایي وما انزل الیک وما انزل من قبلک. ما انزل الیک وما انزل من قبلک الله رب کریم کو فرمایل من بعد کې ونه فرمایل، یعنی په هغه د مؤمنان په هغه کتابونو ایمان راوړي چې ستانه مخکې نازل شوي دي او په تا باندې کوم قرآن مجید نازل شوی په دې باندې به ایمان راوړي، نو هغه به د دې ایمان برابر وي. او دا یې ذکر نه کوه ما انزل من بعدک، رستو نبي باندې چې کوم قرآن او کوم کتاب نازلېږي په هغې باندې به ایمان راوړي. نو من بعد ګټکې نشته. نو دې جملې نه معلومه شوه چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم ختم نبوت دا برحق دی او په ګڼ څه دلایلو باندې ثابته ده. یاد ساتئ چې د دنیا هر کار چې کوم موږ ته سوچ کوو، دنیا چونکې ګول ده، تاسو به اورېدلي، او حرکت هم کوي، ګول چکر هم لګوي. دوه قسمه حرکت کوي، یو حرکت تدویري دی، ګول تاوي، یو داسې حرکت کوي نیغ په نیغ. نو دنیا ګول ده، د دنیا تمام کارونه دا په دې کې ګولایي ده. او دایره دې ته ویل کېږي د کومې نقطې نه چې سړی شروع کړي او په هغه نقطه باندې ودرېږي، نو دا دایره ده. او خط مستقیم دې ته ویل کېږي چې مبدا او منتها، اوله ابتدا او انتها جدا جدا دي. نو موږ د دنیا په کارونو کې سوچ وکړو، لکه مثلا مونځ دی، نو مونځ کې هم تدویر دی، مونځ هم کول دی. د هغې وجه دا ده مونځ کې سړی دی، نو دا نشوالي نه مثلا د مونځ کې ابتدا شروع شو، بیا په نشوالي باندې بیا ختمه شو. مخکې مو مونځ کې اوس بیا مونځ کېږي، مخکې مونځ کې نه و مونځ هم شروع کړو، بیا په دغې باندې انتها وشو. به هر صورت د دنیا هر کار ګول دی. نو دغه شان د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه د نبوت ابتدا شوې، د رسالت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دی او بیا په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړی دی. او زه دا نه وایم، آیت من آیات الله حجة الاسلام قاسم نانوتي رحمه الله یو کتاب دی تحذير الناس، زمونږ د علماء دیوبند یو سرخیل عالم دی لوی. هغې فرمایي
چې د نبوت مثال د نبی علیه السلام د نبوت مثال د ګرډ حیثیت لري. لکه ګرډ کې بجلی جوړېږي او بیا د دې ګرډ دا بټن چې څوک راواړي نو عام او د علاقې ټرانسفارمر ته بجلی ورکړي، څه وخت پورې دا بجلی بلیږي نو د دې ټرانسفارمر نه د دې ګرډ نه د بجلی ابتدا وشوه، ټرانسفارمر ته لاړ، بیا چې بټن واړی نو هغه بجلی واپس د ګرډ ته جلب شي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نبوت اولین هم دی او آخرین هم دی. د نبوت ابتدا د نبی علیه السلام ده، انتها هم په نبی علیه السلام ده. نو که د نبی علیه السلام نه پس څوک د نبوت دعوه کوي نو یقینا دی به کافر ملحد وي، زندیق وي. دی او عام کافر کې به فرق دی. لکه څنګه چې مولا محمد قیداني او د هغې پیروکار دعوه کوي د نبوت، نو یقینا دغه خلک ملحدین دي او زنادقه خلک دی، او د زندیق او د عام کافر په حکم کې فرق دی. هم کافر سره مدارات معاملات کولی شي، د زندیق سره مدارات معاملات نشي کولی. د دې مثال آسان، یو سړی مثلا په بازار کې او د قصاب دی، غوښه خرڅوي، په تخ باندې ناست دی او یو کس ورله ورغلی چې کاکا دا د څه غوښه ده؟ وایي د خنزیر غوښه ده. بس ورته ووایي چې خنزیر غوښه ده، نو دا هم غلط کار کوي. مسلمانانو په بازار کې مثلا یو سړی داسې کوي، غلط کار کوي. بل سړی دې تخې لګولی دی، غوښه خرڅوي، کس ورله راغلی چې دا د څه غوښه ده؟ هغه ته وایي چې کاکاجي دا خو د چیلي غوښه ده او په منځ کې د خنزیر غوښه خرڅوي. نو ظاهره خبره ده حکومت به د دویم کس له سزا سیوا ورکوي. یو خو د خنزیر غوښه خرڅوي، دویم یې دغه دروغ وویله او په دوکه باندې خرڅه کړه. نو د دغې زندیق دغه حکم دی چې د دې سره مدارات معاملات اخیستل خرڅول دی او شراو سره نشي کولی، ځکه چې د نبي علیه السلام په رسالت باندې حمله کړې ده، یو داغ تبې پرې لګولی. او یاد ساتئ د نبي علیه السلام د رسالت پاسداري چې کومه صحابه کرامو کړې ده، د دې امت او د دې زمانې خلک به څه وکړی شي. د مسلم کذاب په زمانه کې چې کله هغه د نبوت دعوه وکړه، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په عهد خلافت صحابه کرام یې ولېږل. نو چې کله صحابه کرام ولېږل په قلعه کې یې محصور وکړ چې صحابه کرام په هغه کې شهیدان شو. 1200 صحابه کرام پکې د ځانونو قرباني وکړه. خو یو قلعه د هغه دا وه چې کومه کې محصور و هغه فتح کېده نه و، دروازه باندې د غشو والا ودرولي نو کوم صحابه کرام چې به راتله نو په غشو باندې وشتو شهیدان کېده. د صحابه کرامو کې یو تکړه نوجوان صحابي ځان یې قربانۍ ته کلک کړی، وایي داسې وکړي چې ما په دې منجنیق کې کېنوي، دا منجنیق داسې توپ اوس چې دوبي دي داسې به کاڼې به وشتو نو د قلعه دیوال به ولګېد، دیوال به وشلېد او بیا به دروازه به وغورځېده او کسان به وردل نه شو. د صحابي وایي چې ما په دغه کې کېنوي، ما وروغورځوي دې قلعه. هغه صحابي پکې کېنو، هغه رسۍ راښکلې، هغه دننه قلعه ته وغورځېد، چونکې دروازه هغې بنده کړې وه، زر یې ورمنډه کړې، ټوټې خلاصه کړه، صحابه کرام تیار ولاړو راوړلې داسې قرباني ورکړې وه. مسلم کذاب یو طرف ته ولاړو په رنډه کې، داسې غلی غوندې ورغلې په دې خټه کې وروایو. نو زما محترمو دغه حضراتو دغه قرباني ورکړې ده او دومره عیشه کړو د نبي علیه السلام سره. د خبیب رضی الله تعالی عنه مبارک راځي کافرانو قتل کړو، کافرانو ته وایي چې ستا په ځای به نبي علیه السلام چونکې نعوذ بالله من قتل کو تا به پرېږدي. وایي ای ظالمانو تاسو څه خبرې؟ د نبي علیه السلام تکلیف خو زه دومره هم نشم برداشت کولی چې د هغه په خپه کې او په وجود مبارک کې معمولي کانټه قدرې لاړې شي، تاسو خلاوئ چې موږ شهید کوو، قتل دی کو نعوذ بالله. زه دې تکلیف هم نیم تیار. ثوبان رضی الله تعالی عنه یو مشهور صحابي دی، جلیل القدر صحابي دی. دی به وخت کېده او داسې نری کېده، به کمزوری کېده، به ډېر نحیف او کمزوری شو. نبي علیه السلام یې راغواړي، ثوبانه ولې ته خو ډېر خفه یې او ډېر کمزوری کېږي، څه بیماري ده چې علاج دارو درمل لرو. ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي د الله رسوله زه بیمار نه یم، خو ما په زړه باندې غم لګېدلی دی. هغه غم دا دی چې اول خو دا پته نه لګي چې ثوبان په جنت ته ځي که به نه ځي، د ثوبان ټکانه به کموي او بیا که جنت ته لاړم شمه نو ستاسو درجه مبارکه دا خو به زموږ نه ډېره اوچته وي. دلته په دنیا کې خو ستاسو نه بغیر زه وخت نشم تېرولی، آیا په جنت کې به بیا ستاسو سره زما ملاقات کېږي که به نه کېږي؟ صحابه کرامو خو دا سوچ وکړو. موږ خو نن سبا د نبي علیه السلام سنت اپناوېدو ته تیار یو. نبی علیه السلام فرمایي او ثوبانه
المرء مع من احب بنده د دنیا په جنت کې په آخرت کې د هغه چا په صد کې د هغه چا سره مې چا سره محبت سره تا زما سره مینه محبت دی الله رب کریم با ستا او زما چې کوم دی یو ځای والي زما محترم دومره محبت دی عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بعد د زونه دی نورې په وادي دي کثوم رضی الله تعالی عنہ او رقیہ رضی الله تعالی عنہ او دا غینه پس به فرمای قبل لور مې عثمان ته ورکول او میرا عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوت د الله رسول کو ته تشریف راوړي زما دعوت قبول کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول روان شو عثمان رضی الله تعالی عنہ پکاردار چې ملمنه قربه مخ کیږي او لار ته برابرې عثمان رضی الله تعالی عنہ رستو روان دي یو قدم شماري نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راوځه عثمان ولی رستو شوی سکه عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله رسول تاسو قدمونه مبارک شمارم او زه نن ډېر خوشاله یم تاسو چې څومره قدمونه زما کور ته ولګول زما کور ته څومره قدمونه واخیسته د الله په ذات قسم د یو قدم په عوض کې به یو غلام راځي زه نن ډېر خوشاله یم تاسو په راتګ باندې د دې د وجه محترمو صحابه کرامو چې کوم عشق او محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کار ده چې موږ ته زیور کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات د پاره د ختم نبوت د مسلې لپاره تودوه کو مهنت مشقت او دغه عقیده په خپل ځل کې داسې راسخه په یو دهری یو يهودي یو قادیانی یو بل راځي او سماوستانه دغه عقیده په مختلفو صورتونو کې هغه حذف کوي او اخلي او چناوي نو په کار دا چې ما ته په دې عقیده باندې دومره کلک ولاړ چې خپلې ضرورت چې خپل دوی او د دې ضرورت چې بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې لکه څنګه چې ټول صحابه کرام شهیدان شوي یا څنګه چې په 51 هجري کې زموږ په دغه لاهور په ځمکه باندې 10,000 نوجوانان هغه په روډونو باندې چې کوم د ذبح کړی شو او په دې عقیده باندې د خپل نفسونو قرباني ورکړه د دې د وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت دا ډېر اهم دی نو په دې آیات مبارکو کې د کافرانو دغه شوبې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت نشته نو الله رب کریم دغه شوبو رد کړي او فرمایي وقال الذين لا يرجون لقاءنا او الكسانو لا يرجون چې دې امید نساته لقاءنا زموږ د ملاقات لولا انزل علينا الملائکه ولننازليه ولنازي علينا الملائكة منتفرشتي او نرى ربنا يا ولمندبنو والرب ولفرشتي نرازي شمنتا نبي پاک صلى الله عليه وسلم دا رسالت تذکرو کی چه او دا امنی رسول لے او نرى ربنا فيخبرانا بصدقه یا ولی اللہ رب کریم پخبل منتا نخکاری چه دا غدا دا نبوت منتا خبر رئی دا تفسیر زاد المسیر د دې وضاحت کړی دی لقد استكبروا في انفسهم فتاك سرا دې تکبر او خپل نفسونو کې ځانونو ته غټ کار شو چې موږ دغه نبی نه منو هغه زموږ د معاشره سره دی او غریب فقیر سره او زموږ د مکه مکرمه غټ او اسادي بکاردار چې رسالت او نبوت اړیته ملاو شوی د سره د مالشته او غریب فقیر سره دی نو د رسالت څنګه ملاو شو وعتوا عدوا كبيرا او دې سرکشي وکړه په سرکشي لوی سره يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فأغوى السدي فرشتي وي لا بشرى د دې لپاره بس زیری دی دغه د فرشتو نزول غواړي چې فرشتي دې موږ ته راشي فرشتي به د دې لپاره نه راځي چې د نبی علیہ السلام د رسالت ورته دې خبر ورکړي بلکې که فرشتي راځي نو فرشتي به دې ته زیری نه ورکوي بلکې دې ته عذاب راوړي عذاب لا بشرى يومئذ للمجرمين نبي حس زيره ودورس دپاره د مجرمانو ويقولون حجرا محجورا او چې کله فرشتي په دې باندې عذاب نازل کی نو دوی به چغې شروع کړي ويقول المجرمون تفسیر زاد المسیر او ګڼ تفاسیرو دا ذکر کړی دي حجرا محجورا منګه وساتل دي عذاب وساتل موږ ته عذاب مرا کوي چغې چوباره به دې کیږي نو تاسو د فرشتو طلب کوئ چې موږ ته د فرشتې راشي که فرشتې راځي د نبي علیه السلام رسالت به تاسو ته نه بیانوي بلکې
د عذاب دپاره فرشتې راځي په تاسو باندې به عذابونه راولي او عذابونو کې به ملوث سي. نو د نبي علیه الصلاة والسلام رسالت چونکې ډېر ناوخته دی په دا خبرو باندې زه اتفاق کوم او اخر کې بیا هم ستاسو نه استدعا او درخواست کوم چې الحمدلله دلته دغه درس قایم دی څنګه چې به یو جمع غفیر کې تاسو ناست دي نو الله دې تاسو ته مبارک کړي او د قرآن مجید په تمامو مضامینو باندې عمل پکار دی. قرآن مجید د ترجمه د دې لپاره کېږي چې په دې باندې سړی عمل وکړي. که عمل نه وي علم راشي او عمل نه وي نو یقینا دا خسران تاوان دی او که عمل وي خو علم نه وي نو دا تاوان دی. نو لہذا علم او عمل دواړه ضروري دي. نو لہذا د عمل په نیت باندې کېنئ او د نبي علیه الصلاة والسلام سره عشق مینه محبت په زړه کې د قرآن سره د قرآن والاو سره مینه ساتئ. حدیث مبارکه کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې دوه ډلې د شریفې ډلې دي او بهترینې ډلې دوه دي. نور سرمایه‌دار ته بهترین نه دی ویلي، لوی سړي ته بهترین نه دی ویلي، قامدار نسبدار ته بهترین نه دی ویلي. چې کومې دوه ډلې دي نبي علیه الصلاة والسلام وضاحت کړی دی. اشراف امت حملة القرآن د دین طالبان دي. تاسو د دین طالبان جمع شوي مثلا قرآن درس بهترین خلک یې تاسو نو وخت ازمه قرآن درس ته ناست دي قرآن علوم حاصلوي نو دا بهترین خلک دی په دنیا کې او د قرآن په الفاظو باندې په معاني باندې سوچ کوئ. یې خپل بچي مدرسه کې داخل کړي او ستاسو بچي په مخ د ځمکه باندې بهترین خلک. او دویمه ډله واصحاب الليل د شپې په نیمه حصه کې سړی راپاڅي په خپل کور کې کښېني او ژاړي او فریاد کوي زاري منت کوي د تهجد لمونځونه کوي د الله سره د شپې راز و نیاز دی نو یقینا دا بهترین سړی دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام د دې د خیریت تذکره کړې ده. الله رب کریم دې موږ ته په قرآن مجید باندې عمل نصیب وګرځوي. واخر دعوانا